بسم الله الرحمن الرحيم. قابل احترام صدر جلسہ اور زما انتہائی قابل احترام غیرتی پختنو مشرانو زمارونو زما مرګرو زما کشرانو زما ګلالو بچو او زما ډیرو غیرتی خويندو د ټول ناول خو دلته پسې موجود د ټولو ذمہوارو مرګرو مشرانو شکریہ ادا کوم په دې تاریخي جلسه کې شریک او شامل د ټولو ورونو د ټولو خویندو د سپینګیرو د ځوانانو شکریہ ادا او تش په دې میدان مرګرو مشرانو او خويندو شکریہ نه ادا کوم بلکې پرون چې د کوټې نه ما خپل سفر آغاز کړو د کوټې نه والا تر د کله سیف الله خان پورې په هر مقام په هر ډګر زما هر مرګره زما هر سپینګری زما هر ځوان زما هر خور استقبال ته ولاړ وا سره جنډه لګېدلې وا سره نخې ولاړې وې هغه ټولو ته سلام پېښ کوم زما دپاره نن ډېره تاریخ ساز موقع ده دا ادب او احترام په موږ ټولو لازم دی تر ماښامه خو موږ د باچا خان بابا تقریر او خپله خبره په داسې وخت انشاءالله ختموم چې موږ کې د یو کس نم د ماسپښین لمونځ قضا نه شي ما چې زما لپاره په ذاتي حیثیت نن ډېره لویه تاریخي موقع ده او زه د دې لپاره اول د خپل پروردګار شکر ادا کوم او بیا ادا کوم دې سرې جنډې ما ډېر عزت راکړی دی ما د خپل سیاسي ژوند آغاز
عملی سیاست آغاز ما د 1993 نه کړو. د مردان خار د ذمہوار په حیثیت اورې چېرته داسې جرګه خپلو پښتنو سره نه وه کړې. نن مې الله تعالی هغه اعزاز او هغه عزت هم نصیب کړ. نن مې پروردګار هغه عزت هم نصیب کړ او هغه عزت هم چې زما نصیب شو نو د هغې رب العزت په رحم او په کرم. خو ما چې نن دلته څه ولیدل او څه مې محسوس کړل نو اوس د دې نه پس چې 400 مردان، صوابۍ، سوات او بونیر چې ما به مخکې نورو خلکو له مثالونه ورکول، زه چې اوس دغه علاقو ته ځم زه به د دې سیمې د غیرتي پښتون او د دې لپاره زه د خپل صوبایي تنظیم شکریه ادا کوم. زه د دې سیمې د مختلفو علاقو د مختلفو تنظیمونو شکریه ادا کوم. زه د خپلو مشرانو د خپلو سپینږیرو شکریه ادا کوم. زه د خپلو وروڼو شکریه ادا کوم. زه د خپلو زلمو شکریه ادا کوم او زه د خپلو غیرتي خویندو شکریه ادا کوم. نن زما او ستاسو په موجودګۍ کې په دې سټیج اعلان کېده او یو ځل نه څو ځله اعلان وشو د ډېرو خوږو درنو پښتنو نومونه او اعلان وشو مخکې او د دې جلسې په موقع درانه خواږه پښتانه مشران، سپینګیري، زلمي، ځوانان، پاواني، زه نن هغې ټولو پښتنو له مبارکي ورکوم چې اعلان وشو چې په عوامي نیشنل پارټۍ کې شامل شو. مبارکي ولې د دې ورکوم چې عوامي ورولۍ کې شامل شو چې په بنیاد باچا خان بابا یې خو پښتنو له نو دغې ټولو پښتنو ته د پښتنو په دې لویې ورولۍ کې په شرکت او په شمولیت او د پښتنو د لوی کور ته په راتګ د یو پښتون په حیثیت هرکلی ورته ویم، په خیرالۍ ورته ویم او ډېره شکریه ادا کوم چې نن یې خپله پښتو سره ورسېده او نن رالل په باچا خانې کې موږ سره شریک او شامل شو. دلته به د سټیج نه دا اعلان هم کېده چې د یو مذهبي جومات نه هغوی شامل شو، د یو بل قومي یا قوم پرست جومات نه هغوی شامل شو. ما ته احساس شته که په نورو ګوندونو کې دي یا نورو جماعتونو کې دي چې په دې سیمه دي پښتانه دي، په جومات کې دي او که هغه یو سیاسي جومات کې دي زه د هغې ګوندونو د کارکنانو لپاره مې احترام لرم، خو یو سوال ورته کوم، یو جرګه پې کوم چې بله لارم نشته که د پښتون قوم سلامتیا غواړئ او که د پښتون قوم ودانۍ او ترقۍ غواړئ، یوه لارم ده، راځئ د سرې جنډې د سوري د لاندې د سني قیادت کې ملګرو مشرانو
زما لپاره او ستاسو لپاره بېشکه چې دا جلسه ده، خو کوم وخت او کوم حالاتو کې چې دا جلسه کېږي او زه چې کومه سنجیدګي او کوم تړون او کوم اخلاص نن په دې جلسه کې وینم، نو حقیقت دا دی چې زه نن دې نتیجې ته رسم چې نن په دې سیمه په دې خاوره دا د پښتنو یو لویه جلسه تشنله، بلکې نن په دې سیمه دا په حقیقت کې د پښتنو یو لویه جرګه راغونډه شوې ده چې پښتانه پکې جرګه کوي. دلته کې نو هغه ومې په خپلو خبرو کې چې ستاسو دلته چې کوم موجوده وفاقي او کوم وزیر اعظم دی، نو په هغې حواله ډېره پروا نشته، ډېر چورت پرې نه خرابوئ. خو نن حقیقت چې د دغه فیصلو په نتیجه کې نن زموږ دا ملک او نن زموږ ټول قام په یو مصیبت او په یو اذیت کې مبتلا دی. خو دې نه مخکې چې زه په هغه حواله خبره وکړم، د میا صاحب په حواله خبره وکړم. میا صاحب د خپل بچي شهادت او هغه نن موږ ټولو ته بیان کړه، او ظاهره خبره دا ده چې زموږ په معاشره کې تر دې نو په هغه حواله چې د کومو خلکو ډېر ژور نظر نه وي، ټول پښتون قوم او هر پښتون بچی او هر پښتنه لور میا صاحب دا ستا وارثان دي، ستا وارثان دي، او ستا غوندې چې څومره خلک د دې اذیت نه تېر شوي دي، دا خلک دي، دا سره جنډه ده، دا سوچ دی، دا فکر دی او دا نظریه ده. زه نیم خبر چې کله دا تیر الیکشن کېده چې تاسو دلته کې په قلعه سیف الله کې د عمران خان دیدار کړی دی او که نه دی کړی، زه نیم خبر نه مې دي لیدلی. والله دا خو ډېر زیاتې دي، دا ډېر او پاکستان نه به نوی پاکستان جوړوي. چې د غریب لپاره یو لپاره بل پاکستان، لپاره یو پاکستان، د کمزوري لپاره بل پاکستان. راکې نو دو پاکستان مني یو پاکستان. عمران خان خو نه دی لیدلی، هغه خو نه دی لیدلی، خو اوړه خو وینې که نه، که نه اوړه هم نه وینې، غوړي خو وینې که نه، سبزي خوړی که نه، بجلي څومره وي او څومره نه وي، خو چې کوم ایماندار د هغې نه ګیر چاپېره را جمع شوي دي هغې نه خو خبر یې که نه، نو چې د هغې نه خبر یې نو بیا به درته اوس پاتې خبره زه وکړم چې موږ وایو د پېښور په بي آر ټي کې غلا شوې ده، نو هغه وایي
मातनवी कौम तो वही आपने घबराना नहीं चिजवर तवेम चिदा खलको दसर सूरी निष्ठा दसर निष्ठा नुआगवी घबराना नहीं है चिजवर तवेम चिजमा पर मल्क के पते पाकिस्तान के चिजमा मल्क थे चिजवर तवेम चिपते पाकिस्तान के चिजमुंगा टोल मल्क थे चिजवर तवेम चिजमा द पुख्तून सर बेइंसाफी कीगी जाते वो सर कीगी और दुए में दर्जे न शहरी पैसे को कतल कीगी माँ तो पुख्तून तवई आपने घबराना नहीं है नो स्वतजवेम उस वतजवेम ददीस म्या से वे कि तारीख शुरू कीगी पशपाड़सम तारीख न गुजरा वाले ना तारीख शुरू कीगी और तहरीक शुरू कीगी नन दक्किले सैफुल्लाह ने कम तारीख माने और नरवतजवेम ची इमराना इलेक्टेड ने सिलेक्टेड ने कौम ने मुंतखब करे बल्चा मुंतखब करे आपने घबराना नहीं है नरवतजवेम ची इमराना कचकोल दिरावा वश्त देश जरा अरब रुपयों में जमा कर्जा सलवी हजार अरब रुपयों सेवा करा नन बचे बचे कर्जदार शो इमराना नन पटोर दुनिया के खलक तान मखड़ी हर सड़े पदगेरी का जमा मल्क करावे चौसे न पैसे रानो वाली नो इमराना आपने घबराना नहीं है इमराना तारा मल्क पा IMF और जमुन मैशत खर्च को इमराना स्तान लासा नन पुख्ताने रखपल हक न महरूम दी इमराना स्तान लासा नन पर बैन अक़वामी दुनिया के मुंग नखपल दोस्तान खपशु नन मुंग पर सफारतकारे की आवाज़ पाती शु इमराना स्तान लासा नन जमा बच्चे दो यूनिवर्सिटी न महरूम दे इमरान स्तान लासा नन जमा बच्चे दो रोजगार न महरूम दे इमरान स्तान लासा नन जमा पुख्तून नखपल वदाने आबादे न महरूम दे नो इमरान तैयार शाह दौर आनी पसे दर्ज पसे आपने घबराना नहीं है तरदे पूरे चिपदेलवे अख्तर के वाला चाहिए मैसेज रोलेगो और मोबाइल के यो चीलियो कुर्बाने तो तैयार हो दे अशना पलास की और चाड़ा रागश्तेवा अचीली परेशान है तो पूरी और दे गचीली तुम वही कि आपने घबराना नहीं है मादा खबर दे पर कोला मार करो और माँ वाली ना खबर कोला माज़ा कला खबर कोला चियो दा हुकूमत ने और यो आग हुकूमत उचित मवाली मुंतमिल औशल यो ख्वाख्वा का दहशतगर्दी इंतहा पसंदी हो गया आग सैलाब कि पाकिस्तानी मुतासिर कलो पर 2010 के यो ख्वा आजमाइश लो और बलख्वा जमुन किरदार यानी रसफंजार खान किरदार दसरे झंडे किरदार स्तासु किरदार सो यो ख्वाद आजमाइश लो बलख्वा NWFP खत्म द अंग्रेज रूम रोकशो पनक्शे के द अंग्रेज रूम लाड़ पनक्शे के उलिशु खैबर पुख्तनख्वा द पुख्तनो खपल नुमरागे अटलसम तरमीम चिदते मर करो जिक्रो को अटलसम तरमीम पर नतीजा के मशरानो मर करो द इस्लामाबाद ना इख्तियार सुबह त मिलाओ शो
او بیا NFC اوارډ چې زمونږ په وخت کې شوی دی بیا نه شوی او شکر الحمدلله ما ګورې هغه وخت تش د خپلې صوبې نمایندګي نه ده کړې ما د دې صوبې نمایندګي هم کړې ده ځکه چې بلوچستان خپل حق غوښته هغې کې رکاوټ و ما برملا وزیر اعظم ته وویې چې څو پورې بلوچستان دستخط نه کړې زه په دې کاغذ دستخط نه کوم زه به هغه دستخط کوم چې بلوچستان دستخط وکړي دا نن چې کوم سازش ته لسم ترمیم خلاف کېږي چې دې ځل خو میا صاحب موږ خپله برخه کمېدو جنګ به اوس دا ني چې برخه کمه کې یا می کموي جنګ به اوس برخه سیوا کې او ولې اول شوی دی او اتلسم ترمیم وروسته راغلی دی د اتلسم ترمیم چې کله راغی نو صوبو ته اضافي ذمهواري شوې اختیاراتو سره ذمهواري هغه ذمهواري خو بغیر د وسایلو سرته نه رسي لہذا مطالبه دی چې بل NFC اوارډو کې اتلسم ترمیم به په خپل ځای موږ به حفاظت کوو د صوبو برخه بالخصوص د پښتونخوا او د بلوچستان برخه دا به 1 روپۍ نه کمیږي په 4 روپۍ اضافه کوي چې دا د صوبو ته خپل حق ورسي انشاءالله که خیر پرون چې زه دلته راتلم نو په لار څه پښتانه روتي وو سړک ته احتجاج یې کړ ټوله قافله ودرېده او د ډېره غازي خان او د کوټه ترمنځ د موټر وې جوړه شي یو مطالبه دا وه چې د پنجاب په یونیورسټو کې د دې سیمې د بچو دپاره سیټونه چې مقرر دي په هغې کې د اضافه وشي او نور ډېرې مطالبې کله چې دا تقسیم کېده په سی پیک کې سی پیک خو پېژنې که نه کله چې دا تقسیم کېده نو هغه وخت زما په صوبه کې د PTI حکومت او د پاکستان د ټولو نه لوی پهلوان د هغې حکومت وزیر اعلی هغه وخت پکار دا وه چې د هغه وخت صوبوي حکومت او وزیر اعلی چین سره په میز ناست وې چې اسلام آباد ناست وې چې پښتونخوا ناسته وې او خبره یې کړې وې چې چین ته یې ویلې وې چې ته خو خپل هغه علاقو له ترقي ورکړې چې کومې علاقې نسبتاً پسمانده دي ته خو لاره هغې ته جوړې نو چې په پاکستان هم تېرې نو چې کومې علاقې د مخکې نه آبادې ودانې دي خدای دې نور هم آبادې او ودانې کړي خو چې په پاکستان دا لار او دا روټ تېرې نو په هغه علاقو به یې تېرې چې کومې پسمانده علاقې دي چېرته غربت دی او چېرته بېروزګاري ده او هغه دا علاقې دي زموږ دا نو هغه د چین سره او اسلام آباد سره هغه مقدمه سرته ونه رسوله هغه په بل څه کې مصروف و هغه ورځو کې اسلام آباد ته یو کنټینر راغلی او په هغه کنټینر باندې زمونږ د هغې وخت د هغې صوبې هغه وزیر اعلی و نورو خلکو د پنجاب وزیر اعلی د پنجاب حق غوښته سند وزیر اعلی د سند لپاره جګړه کوله د پښتونخوا د هغه وخت وزیر اعلی د خپلې صوبې او د خپلو خلکو جنګ پرېښی او بدقسمتۍ نه اسلام آباد کې په کنټینر
پاسه ګډاګانې کولې دې ته تبدیلي وایي الله دې په لویه کې نه راولي او زه دا نه ویم چې دا زما کمال و ما نه سره جنډه خوا کا زما هېڅ حیثیت نشته دی خو که هغه وخت په صوبه کې د عوامي نشنل پارټۍ حکومت و نو دا یقین ساتئ چې دا موټروې به ملتان ته نه جوړېده او د ملتان نه به سکر ته نه جوړېدله اول به د پېښور نه ډېر اسماعیل خان ته د ډېر اسماعیل خان نه زوب ته قلعه سیف الله ته مسلم باغ ته داسې په پشین باندې کوټه ته وتله او د هغې نه پس به بیا هغه موټروې جوړېدله او تشه موټروې نه ده تش سړک نه دی دې سره انډسټریل زونز دي دې سره کارخانې دي دې سره د ریل جدید نظام دی د هغه ټولو نه موږ محروم وساتلی شو نو ځکه زه وایم چې نن زه دې جرګې له راغلم چې دا خپل اختیار خپل کو مطالبه هغه خلکو چې په سړک پروت یو وایي چې د پنجاب یونیورسټو کې زموږ سیټونه یا پښتنو هغه وخت لاړ 15 کاله چې موږ 1947 نه والا تر 2008 پورې په ټوله پښتونخوا کې 9 یونیورسټۍ جوړې شوې وې موږ په 15 کاله کې په یوازې سر د پښتنو بچو نه 9 نورې یونیورسټۍ جوړې کړې دي زما ارمان دا نه دی چې د دې ځای بچي دې خامخا پنجاب ته سبق له لاړ شي بلکل دې لاړ شي هلته دې سبق ووایي خو په دې مجبورۍ دې نه ځي چې په خپل کور کې یونیورسټي نه که د پښتونخوا په هره ضلع کې او په هره دویمه ضلع کې موږ یونیورسټي جوړولی شو نو د پښتنو په دې سیمه باندې اوسه پورې ولې جوړه نه شوه ځکه جوړه نه شوه چې اختیار د بل چا په لاس اختیار د بل په لاس کې و زه د خپل د دې ملګرو شکریا ادا کوم چې سره د دې 2 وزارتونو دې دومره خدمت کوي خو په 2 وزارتونو ټولې مسلې نه حل کېږي خدای دې راولي هغه ورځ چې د پښتنو په دې سیمه د تش خبره کوم چې د پښتنو په دې سیمه زمونږ خپل اکثریت او زمونږ خپل خلک د بلوچستان او د پاکستان په اسمبلی کې ناست دي زه راسره واده کوم د قلعه سیف الله یو بچی به پنجاب ته سبق له نه ځي دلته به ورته خپله یونیورسټي کولای او داسې یونیورسټي هم نه جوړه وګورئ خان عبدالولي خان یونیورسټي اوس چې کومه سروې شوې ده دا کشران او ځوانان به ترې خبري د ټولې دنیا په سطح یو جایزه اخیستلې شوې ده د مختلفو یونیورسټو د پاکستان 19 یونیورسټۍ مغې جایزه اخیستې ده او ډېرې زړې یونیورسټۍ پکې وې تاسو ته پته ده د هغې جایزې په نتیجه کې نمبر 1 په لومړني نمبر کومه یونیورسټي راغلې په ټول پاکستان کې خان عبدالولي خان یونیورسټي مونږه پښتنو له هغه صوبه کې 110 ارب روپۍ د بجلی منافع راوړه مونږ ورته د بجلی د پیداوار نوې منصوبې شروع کړې مونږ د ګیس او د تیلو او معدن کې خپله منافع سیوا کړه مونږ د صوبې ترقیاتي پروګرام په یو کال کې 80% سیوا کړ دا ځکه درته ویم چې لږ همت وکړې لږ کوشش وکړې لږه خواري وکړې پیدا کړې دلته هغومره تعداد زموږ دپاره په اسمبلو کې دننه چې هغه رنګه خدمت په فرق موږ د دې سیمې وکړو چې څنګه دا پښتونخوا د هغې صوبې خدمت شوی
دلته کې خبر وشوه د افغانستان په حواله. زه کله ناکله خدای شته چې په دې خپم شوم ډېر چې دا بحث هم څوک کوي، چې دا بحث هم څوک کوي، او زما او ستاسو په وفادارۍ باندې شک دی، زما او ستاسو په وفادارۍ باندې شک دی. ناست دي دلته زما دا ملګري او مشران د سوات، ناست دي د دیر مشران او ملګري زما مېلمانه دي ستاسو دلته راغلي دي. تپوس پې وکړئ چې د 2008 الیکشن کېده، سوات تقریبا زمونږ د لاسه وتې او زمونږ حکومت لا نو، یو متوازی نظام یو حکومت جوړو، په بچو یې د سکولونو دروازې بندولې، د پاکستان د سلامتیا دپاره یو لویه خطره وه، هېچا یې مخنیوی نه کو. ما ته خلکو وی چې داسې علاقې پکې شته چې هلته کې خلک نه نشي خېجولی. وفادارۍ څوک شک کوي، ما ته د وفادارۍ سرټیفیکېټ نه دی پکار، خو زه ورته بربلا دا وایم چې زموږ نه مخکې چې د پاکستان سلامتیا ته خطره وه، دومره په نرم مقابله وکړه چې ګډ پې و چار بیا ورته وی د هغوی مرکز و، هلته لاړم، هلته مې یو خوا د پاکستان جنډه وخوځوله، خلک سره جنډه وخوځوله. او بیا ولې دوی په دغه خبرې سوچ نه کوي چې د پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلی دی، او د دې دواړو ملکونو ترمنځ ښه تعلقات دا د پاکستان او د افغانستان د دواړو د ښېګړې لپاره دي. او بیا ولې دوی دا سوچ نه کوي چې که د پاکستان او د افغانستان د تړون خبره کېږي نو په دې تړون کې د ټولو نه مضبوطه کړۍ کومه ده؟ پښتون قوم، پښتانه افغانستان کې ناس، پښتانه د افغانستان وفادار دي. په دې خبره خلک ځان پوهېږي، په دې خلک ځان پوهېږي چې د امن لپاره نن د ټولو نه اهم کردار د پښتنو دی. پکار دی چې دا اهمیت تسلیم کړي او د دې اهمیت په نتیجه کې د دواړو ملکونو لپاره خیر راشي. هغه که سماجي رابطې دي، هغه ثقافتي او تاریخي تړون دی، هغه که خارجه معاملات دي، او که هغه تجارت دی. او دې سره سره ما له ډېرو ملګرو دا تپوس وکړ چې PDM موږ څه غواړو. په PDM کې ناست موږ څه غواړو. ظاهره خبره دا ده چې مختلف سیاسي ګوندونو او جماعتونه دي، د مختلف سیاسي ګوندونو او جماعتونو خپله نظریه ده. موږ څه غواړو؟ زموږ لومړنۍ مطالبه ده چې موجوده اسلام آباد کې کوم حکومت دی، دا حکومت الیکټیو نه دی، دا سلیکټیو دی. یعنی منتخب نه دی، دا منتخب نه دی، دا مسلط کړی شوی. زموږ دویمه مطالبه ده چې په پاکستان کې دننه
صفا ستھرا صاف شفاف غیر جانبدارانه انتخابات او دې سره تړلې دا مطالبه چې د حکمرانۍ اصلي حقدار چې کوم دي او واکدار چې کوم دي هغه ولس چې ولس کومه فیصله وکړي د هغې فیصلې احترام دې وشي او د ټولو نه ضروري خبره مې واورئ ته تش د دې لپاره میدان ته نه کوزېږو چې یو کوز کا بل کرسی ته وخېژوه د دې لپاره تش میدان ته نه کوزېږو چې بل څوک د ټوپک راوالي او زما په اوږه دې کېږدي نه د شریکې جنګ دې په شریکه به یې کوو خو د دې سره به میدان ته کوزېږو چې اول به راسره لیکلې معاهده کوي لیکلې معاهده او موږ به ټول پاکستان ته ښایو نوی میثاق به لیکو نوی میثاق او چې څومره په پی ډي ایم کې یو ټول به لیکو په نوی میثاق کې به لیکو په نوی میثاق کې به لیکو چې په پاکستان کې به د فرد واحد یا د مخصوص خلکو حکمران په پاکستان کې به د آئین او د قانون باندې دستي وي او د پاکستان د ولس حکمراني به وي نوی میثاق کې به دا لیکو چې کومې ځپلې شوې او پسمانده علاقې دي هغه د پښتونخوا په سیمه دي او هغه دا سیمه ده هغې له به خصوصي توجه ورکول غواړي نوی میثاق کې به دا لیکو چې دا لویې پارټۍ که د سند دي او که د پنجاب دي دوی به موږ له دا ضمانت راکوي چې د 18 ترمیم حفاظت به دوی کوي او په 18 ترمیم کې به هېڅ قسمه کمې پیشې نه راځي او نوی میثاق کې به هم دا لیکو نوی میثاق کې به دا لیکو چې د پښتنو کومه حق تلفي شوې ده په هر شکل که شوې ده اگر ترهګرۍ انتها پسندۍ په شکل شوې ده اگر تعصب په شکل شوې ده اگر بېروزګارۍ په شکل شوې ده اگر د شناختي کارت په شکل شوې ده هغه که د بې بنیادو بدنامو او د الزاماتو په شکل کې شوې ده که په هر شکل کې شوې ده نوی میثاق کې به دا لیکو چې دغه قومونو له به خپل عزت ورکوي په خپل پاکستان کې دا څه به وي نو میدان ته به بیا کوزېږو او دا مې قوي یقین دی نو ظاهره خبره دا ده چې په هغه میدان کې به زه او میا صاحب یوازې نه یو ولاړ انشاءالله دا مې یقین دی چې په هغه میدان کې به د باچا خان بابا ټول زه چې څنګه واپس نو زه به ستاسو او خپل ملي بلوچستان د دورې تفصیلي جایزه او رپورټ ورکوم او ظاهره خبره ده چې په هغې کې سبا د هایکورټ د وکیلانو سره زمونږ یو نشست دی سبا د مرکزي کابینې یوه غونډه ده او بله ورځ بیا د مرکزي مجلس اسمبلې اجلاس دی نو زه به خپل پوره جایزه رپورټ ورکوم او د ځان نه به څه نه ویم حقیقت به ورته بیانوم حقیقت به هغه بیانوم چې کوم مې نن خپل دلته په دې میدان کې حقیقت به هغه بیانوم چې د څه ګواهي نن زما دا خویندې او دا لوڼه کوي چې دلته ناست دي حقیقت به ورته هغه بیانوم چې په کوم جوش ولوله او په جذبه نن دا ځوانان او دا بچي دا پښتانه بچي نن دلته ناست دي او حقیقت به راته هغه بیانوم چې نن لاره
لالا چې کوم د مشرانو د سپین ږیرو ترجماني وکړه لالا ستاسو د خپلو هغه مشرانو چې زمونږ د ټول عمر رهنمایي کړې ده ستاسو دا پیغام به ورته رسوم لالا ستاسو دا پیغام به ورته رسوم د کوټې نه والا تر د دې سیمه اوس خو خدای شته زما یو ارمان پاتې شو ډېر مې ارمان پاتې شو زما دا سفر نیمګړی پاتې شو ما چې څه ولیدل دا مې ارمان دی او خدای مې دا ارمان پوره کړي زه وایم چې تش دې ځای پورې نه چې داسې یو وخت راشي چې زما دا وروڼه سیف الله ته رسولم چې داسې مې له خیره داسې مې د پښتنو چې دا څومره سیمه له خیره تر د ډېر اسمعي خان پورې پرته ده چې داسې مې هر یو میدان ته بوځي لکه چې څنګه نن دې میدان ته راغلی او انشاءالله چې ژوند وي نو دا د مشر په حکم مونږ یو فیصله کړې ده چې مونږ به خپلې اهمې جرګې او اهمې فیصلې د هغې سیمه په خاوره نه کړو ځکه چې څنګه هغه سیمه د پښتنو خاوره ده داسې دا سیمه هم د پښتنو نو اوس انشاءالله هلته به مهمې جرګې کېږي دلته به مهمې جرګې کېږي هلته به مهمې قانوني فیصلې کېږي او انشاءالله اهمې قانوني فیصلې کېږي په خیر انشاءالله زه ستاسو وخت نور نه علم ځکه چې د غرض د اوس اول زما دپاره او بیا ستاسو دپاره اوس د عمل وخت اوس د عمل وخت دی څه وخت مخکې د بلوچستان په حواله زه لږ فکرمند وم زه دې اړخ ته فکرمند نه وم زه دې خوا فکرمند نه وم زه دې خوا فکرمند خو نن شکر الحمدلله ځکه دې خوا ګورم او ځکه دې خوا ګورم الحمدلله عوامي نېشنل پارټۍ دوی په بلوچستان په خاوره داسې ولاړه ډېره مهرباني ډېره مننه